الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون صدق الله العظيم. دار سورہ واقع آخری حصہ اللہ رب العزت دیکھ دا قرآن عظمت شان ذکر کئی چې قرآن د الله تعالی ډیر لوی کتاب دی، د تمامو آسمانی کتابونو خلاصه ده. د تمامو آسمانی کتابونو قرآن وی محافظ کتاب دی دا قرآن، او د دې قرآن په ملکوتو کې او په ملأ بعلا کې چې د کم شان دی نو د هغې ذکر هم قرآن کوي. او د صورت په آخر کې د هغه دریو ډلو چې اصحاب الیمین، اصحاب الشمال او سابقون السابقون دي، د هغې آخري حالت او نتیجه الله د صورت په آخر کې ذکر کوي. نو فرمایي الله پاک فلا اقسم بمواقع النجوم، زما دې قسمی فاغه منازلو د ستورو باندې او په هغه ځای د واقع کېدلو او په هغه ځای د پناه کېدلو غورځېدلو او په هغه ځای د چکر وهلو د ستورو کې. ټولې ترجمې دا ما چې وکړې. نو فلا اقسمو کې دا لام زائد دی او که کلام عربي د دې نه ډک دی چې دغسې لام زائد راځي، دا په دې باندې د لام زائد فایده هسې د دې کلام برابری دی، دا کلام پې برابریږي. زمونږ یو ملګری او شاعر و، زمونږ د خوشحالګړ دا مدرسه نه دا اوس هسې د هغې بچی احساس شوی، پخوا یو مدرسه وه شیخ عنایت الرحمن، نو د هغې ناظم و، نو هغه به اشعار یو ځل یو شعر وی نو پای کې یو لفظ وی، نو هغه ته مونږ مغموم، د هغه مغمومي لقب و مغموم صاحب. ما ورته ویل چې مغمومه د دې ټکي څه معنی ده؟ هغه ویل دې سره زما کار نشته، په خپل وزن برابر و. ویل دې سره زما نشی چې دې ټکي معنا څه ده، ما پې دلته خپل شعر وزن برابر کړی. نو کله کله یو ټکی د هغه څه معنا نه وي خو خلک پې وزن برابروي. دا لام چې زائد په کلام عربي کې راځي نو په دې خلک خپل وزن برابروي. اوس ذات لام ته لږ هغسې خوند به نه کوي. واقسمو بمواقع النجوم، زما دې خوله کې نه سازېږي ده. اوس ورته څه وایه؟ فلا اقسمو بمواقع النجوم، څونه خوند کوي. نو دا لام زائد دی، زائد. دا معنا نه ده چې زه قسم نه خورم، معنا دا ده زما د الله وی زما د قسمي په هغه ځایونو منازلو ځایونو پرېوتلو د ستورو باندې، په هغې مې د قسمي. او دا قسم الله تعالی په ستورو ځکه خوري لکه ستوري چې په توره تیاره کې د دې په ذریعه باندې خلک لارې مومي او د کندو نه بچ کېږي او د تیندکونو خوراک نه بچ کېږي. دقسې د قرآن عظیم الشان په ذریعه باندې خلک د شرک او د کفر نه، خلک د جهالت او د ناپوهۍ او د بیدینۍ او د بد عملۍ او د بد چلنۍ د تیارو نه پې بچ کېږي. مفسرین وایي دا دې دپاره د الله ذکر کړی. فلا اقسمو بمواقع النجوم، زما د قسمی په هغه منازلو او په هغه ځایونو د پرېوتلو د ستورو باندې، او څنګه چې ستوري پراپریوځي نو توره تیاره ساده شي. نو خدای دې نه کړي چې قرآن نه وي نو دا تیارې به نور هم زیاتېږي. اوس خو قرآن موجود دی او تیارې زیاتېږي ځکه قرآن والا خلک بېکاره شوی دی، قرآن منونکي خلک بېکاره شوی دی. قرآن همقسې نسخه ده
او دې باندې ټیم نه تیریږي دا ور اسرافیل علیه السلام دا ول شپېلې پوری دا قرآن چې اوچت شوی به قیامتي او بیا الله فرمایي دا وړوکی قسم نه دی ګورې که تاسو ته دا خیالي دا قسم د رب کائنات قسم دی او الله چې په خپل مخلوق باندې قسم خوري د هغې معنا دایي چې دا مواقع النجوم په دې خبره ګواه دي په څه چې وانه لقسم لو تعلمون عظیم وانه شان دا دی یا وانه دا قسم چې دی لقسم دا یو قسم دی عظیم ډیر لوی دی لو تعلمون که پوهیږئ دا عظیمون صفت د قسمون دی نو لقسم عظیم لو تعلمون دا یو ډیر لوی قسم دی که پوهیږئ او دا قسم الله تعالی په څه باندې خوري یعنی مقسم علیه دلته څه دی یو مقسم به دی هغه مواقع النجوم شو یو مقسم علیه دی مقسم علیه هغه انه لقرآن کریم دا مقسم علیه دی یقینا دا کتاب لستلی شوی عزت مند دی دا قرآن دی دا لستلی کیږي او کریم معنا دا عزت من کتاب دی او د دې کتاب شان دا دی چې دا کتاب چې خپل کو هغه هم عزت من شي حضرت عمر به فرمایل نحن قوم ذلة موږ یو ډېر پریوتی قوم و خان بم ساتله او د بوتانو پرورش بم کو موږ به دا کار کو دا کار د جاهلیت ګڼې خبرې ذکر کړي دي موږ یو پریوتی قوم اعزنا الله بالاسلام و بالقرآن د اسلام په ذریعه او د قرآن په ذریعه الله موږ عزتمن ساز کو وی ما ته خلکو عمرې ویو چې عمریه دلته راشه عمریه دا کار وکړه اوس ما ته خلک عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین راته خلک وایي دا د قرآن وجه ده او دا د اسلام وجه ده دا دواړه د عزت ذرایع دي او د غلبې ذریعه ده او د عزتمندۍ ذریعه ده انسان ته په دې عزت ملاویږي او قرآن کې الله رسو وایي انه لذکر لکم انه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون پیغمبره دا قرآن ستا عزت دی ستا د غلبې سبب دی او ستا د امت سبب دی او د دې قرآن باره کې به تاسو نه تپوس کېږي دا قرآن هم وویلی و هغې نظر هم کړې وه د دې قرآن معنی هم زده کړي وو د دې قرآن پس منظر او مفاهیم هم زده کړي وو او دې قرآن ته تاسو فیصلې وړې وي حافظ ابن قیم چې دغه آیات باندې لیکل کړي دي چې وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا په دې باندې حافظ ابن قیم لیکل کړي دي چې د قرآن د هجران ګڼې معناګانې دي قرآن پرېښودل د قرآن ناظره نه کول دا د قرآن پرېښودل دي د قرآن معنی نه زده کول دا د قرآن پرېښودل دي د قرآن مفاهیمو باندې ځان نه پویه کول دا د قرآن هجران دی د قرآن په احکامو عمل نه کول دا د قرآن هجران دی وعدم التحکیم والتحاکم الیه او قرآن ته فیصلې نه وړل په قرآن فیصلې نه کول دا هم د قرآن پرېښودل دي کم خلک چې دا قرآن په اړه پورې نیسي او د قرآن دا ټولې معناګانې زده کوي خو د قرآن د فیصلو قائل نه دي چې قرآن باندې د فیصلې وشي او د انګریز کتاب د دې ملک دا خلک هم غریبانان په هجران د قرآن کې پراته دي د دې وجې نه مکمل د هجران نه د وتلو په دې ټولو خبرو به عمل کوئ نو بیا به قرآن د هجران نه وځئ نور دې کې ډېرې خبرې دي د عزتمندۍ هغه دا وخت نه دی چې زه تاسو ته د هغې نور بیان وکړم خو قرآن په ذریعه باندې الله رب العزت ډېر پریوتی خلک الله اوچت کړی دی یو ځلې ابن ابزا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه
د مکې معظمې گورنر او خلیفه ته جواب ولیږه چې ته راشه او بیا په خپل کار پیښ را روان شو. په لاره باندې چې دواړه میلاو شو نو ورته وویلې چې پلانی تا په مکه باندې څوک خپل قایم مقام امیر ساز که؟ ویل ابن ابزا. ابن ابزا څوک دی؟ چې دا زمونږ آزاد کرده او شده غلامانو نه دی. خو د مکې په لوی رئیسانو ته ابن ابزا غلام دغه کړی دی. هغه ویل جی په قرآن ښه پوهېږي، په قرآن ښه پوهېږي. حضرت عمر فرمایل صدق الله صدق الله ان الله لیرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع بها الاخرین. خدای رښتیا وایي. ډېر د خلکو په نظر کې اوچت قومونه خو چې دا قرآن یې پرېښی الله نیست نابود کړي دي، او ډېر داسې قومونه چې د خلکو په نظر کې پرېوتي وو د دې قرآن په ذریعه باندې الله تعالی لوی لوی عزتونو ته الله تعالی رسولی دي. زبردسته نسخه ده، وخت پرې نه دی تېر شوی خو موږ ترې نه ماړه شوي وو، موږ ترې نه ماړه شوي وو. اوس په قرآن یو خبره کوي فی کتاب مکنون. دا کتاب لوستلی شوی عزتمن کتاب دی، عزت ورکوونکی کتاب دی. او فی کتاب مکنون، د دې کتاب اصل دا پروت دی په کتاب محفوظ کې. یعنی معنا دا ده چې دا په لوح محفوظ کې و، دا قرآن په لوح محفوظ کې و. د هغې نه حدیث کې راځي اسماني دنیا ته راغی، بیت العزت ورته وایي یو کور دی، او د هغې نه په 30 کاله کې نجمن او آیاتن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د حالاتو په تطابق او د حالاتو په موافقتیا باندې به ورته راتلو. لا یمسه الا المطهرون. دا کتاب مکنون نشي مسح کولی دی لره مگر پاکې فرشتې. دا د هغې ځای ترجمه کوم چې د کتاب نه مراد لوح محفوظ شي. نو د مطهرون نه مراد مطهرې فرشتې دي، فرشتې ټولې پاکې دي. لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون د فرشتو په باره کې راځي. هغې کې څوک ګناه نه کوي. دا ډبډي منګه یو، دا د ګناه پیټ یې منګه په سر باندې راګیستي دي. فرشتې الله دې نه ساتلي دي. نو ځکه وایي لا یمسه الا المطهرون. او کدا لا یمسه کې دا ضمیر دا راجع قرآن ته شي نو لا یمسه الا المطهرون. نه به او دا نفې دا بیا په معنا د نهې کې ده، نه دي مسح کوي دې له مګر پاک خلک. د دې وجې نه علماو په دې ډېر زور لګولی دی چې قرآن ته کښېنئ نو اودس به ورته کوئ. په آدابو د تلاوت او د درس کې دا خبره شامله ده چې قرآن ته به په ناپاکۍ باندې لاس نه وړئ. د قرآن تلاوت په ناپاکۍ کیږي، خیر دی که تا اودس نه کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د باتروم نه راووته او عایشه ام المؤمنین وایي قرآن به لوستلو. زما په غیږ کې به سر پروت او زه به حایزه ومه او قرآن به لوستلو. نو به دا صحیح بخاري کې ټول راشي. خو قرآن ته لاس وړل دا و پاک دامنۍ سره کوئ. لا یمسه الا المطهرون. داسې پاک کتاب دی چې دا به نه مسح کوي مگر پاک خلک. پاک عقیده پاکه ده، عمل پاک دی، معیشت پاک دی، معاشرت پاک دی، سیاست پاک دی. دا سیاست هغه چې موږ په ذهن کې دا خلکو دا خبره هم کړې چې سیاست کفر دی. پیغمبران چې یو کار کوي هغې ته څه کفر وایي نو دا په دې باندې بل طرف ته راسړی ځي. خو که پوهېږي دی نه دا کتاب الرقاق دی د مشکات تاسو چې ووایئ او په کتاب الرقاق کې تاسو له دا حدیث راشي تاسو به څه ترجمه کوئ چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. و بن اسرائیل د هغې سیاست په د هغې پیغمبرانو کو. ساس یسوسو سیاستا د دې معنا ده تربیت کول، پرورش کول. دا یې معنا ده. حافظ ابن دغه شاه ولی الله رحمه الله ترجمه کوي استصلاح الخلق. د خلکو اصلاح کول دا سیاست دی
دې کې څه کفر دی ته راته ووایه که ته دا د برطانیې دا سیاست او د امریکې دا وی دې ته ما کله اسلام ویلی دی زه چې کوم کاری انبیا دی کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیا او کلما هلک نبی خلفه نبی یو پیغمبر ورمړ شو بل پیغمبر به راغی د هغه په ځای باندې به ودرېده سیاست به یې کو الا لا نبی بعدي خبردار زما نه وروسته قادیانې دا ټکی نه دی لیدلی په حدیث کې چې الا لا نبی بعدي خبردار ما نه وروسته بل پیغمبر نه راځي ولکن یکونو خلفا زما خلیفګان ابوبکر به راځي عمر به راځي عثمان به راځي علي به راځي رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا ټول به راځي او دا سیاست علی منهاج النبوت او دا حکومت علی منهاج النبوت دا به هغوی چلی دکه وجه وه چې کله اسلامي سیاست موږ چلاو نو موږ د دنیا سرداران او چې اسلامي سیاست موږ پرېښود او موږ له خلکو دا سبقونه شور وکړه چې سیاست کفر دی سیاست کې اسلام کم ځای کې دی او په اسلام کې اوټونه په کم ځای کې دي نو موږ نن د دنیا غلامان یو ګوره موږ د یهودو قرضدار یو غلامان یو دا ایمب بینک دا د یهودو دی دا وړ بینک دا د یهودو دی دا چې زموږ د صاحب به ویلې چې که ما د دې نه قرض واخیستو نو زه به خودکشي وکړم پوهېږئ په دې باندې خودکشي د بل څه ته ویله موږ ویل ګیندا کې ته وایي چې سړی ځان وژني د نورې څه ترجمې ځان له سازي کړي هغه کوي لګیا دی ما مطلب دا دی چې د مطهرون نه مراد چې عقیدې پاکوي عملي پاکي او هر شی پاکي یوازې لاسونه نه چې لاسونه دې پاک دي او په عقیده کې دې خنډان دي لاسونه دې پاک دي خو نور ګنده یې بیا کار نه کوي دا تنزیل من رب العالمین خبرې ولې درته وایم چې په پاکو لاسو به وله ګوتې وړې دا د کوم ځای نه راغلی دا د محمد مصطفی تصنیف نه دی دا انسانی کتاب نه دی تنزیل من رب العالمین دا را کوزیدل دي د الله رب العالمین د طرف نه دا نامنزل دی او بیا دا دومره لوی شان والا کتاب او ستاسو دا کارکردګي قرآن وایي افبهذا الحدیث انتم مدهنون آیا په دې خبره باندې په دې عجیب الشان او عظیم الشان خبره باندې چې قرآن عظیم الشان دی انتم مدهنون تاسو په دې باندې مداهنت کوئ مداهنت د دهن نه دی دهن استعمال د تیلو ته وایي لو تدهنو په یدهنون که ته ورته نرمیږي نو دویم درته نرمیږي نو دلته مداهن هغه چاته وایي چې دی په دې دین کې پوسی پوس چې څوک څه وایي نو جي ته ښه وی چې بل وایي ده چې ویل دا پیر بابا پکې ډېر زبردسته ښځې ورکوي یاره جي ښه خبر دی وکړه زمونږ هم ضرورت دی او دا کاکا صاحب زامن ورکوي یاره زما خو زوی نشته دی او مدی بابا دلته زمونږ ښکته دی دا میخې او غواګانې ورکوي او کټیله به ورسره هم موږی پکې ټاکوي هلته د بابا په روضه کې خو له ګوړو کې موږی به ټکوي د سکي کټي دپاره او د غوا او د میخ دپاره به غټ ټکوي دا ما په خپله لیدلي دا اوس زه پر لار باندې ځم 3 کاله زما قبول شو چېرته نه یم ورغلی خو پخوا مونږ واړو دې له مونږ راغلي وو پوهېږئ پرې خبره باندې کار نو دا به خلکو ویل چې دا کار کوي ښځو به را خبرې کوي دا بوډۍ ښځې په دې کې ډېرې ماهرې دي نو وایي افبهذا الحدیث په دې قرآن باندې تاسو مداهنت کوئ او د دې په باره کې هم تاسو سستي کوئ د دې د زده کولو کې هم تاسو سستي کوئ په دې باندې په عمل کې هم سستي کوئ د دې په دعوت کې هم تاسو سستي کوئ او زه به ووایم د دې په ناپس کولو کې هم تاسو سستي کوئ یو ملک دی د اسلام او د قرآن په نوم باندې ساز شوی او د وزیر اعظم او د صدر والا تر د سکول د کلاس 4 پورې د ټول دعوه د اسلام کوي معنی د قرآن قانون نه بیا څه شی دی که موږ ټول مسلمانان یو نو معنی د دې قرآني نظام د راوستو نه او د نظریه پاکستان قایمولو نه بیا څه شی موږ ته حایل دی دا راته ووایئ مداهنت دنیا پرستی موږ د داسې خلکو فاسقانو خواله هم ورځو او د هغې سلامونه کو که څه راکړي
که څه راکړي او ما ته ترې څه راودوړېږي. دی پخوا به د عوام ویلې ویل دجال چې راشي ویل دا به په خر سوري او ویل چې په خر باندې سوري نو به پچې کوي او خلک به راټولوي چې دا مټیان دي. پوهېږئ دا اوس چې کوم یو دجال راځي او دا پچې کوي او دا خلک ورپسې دی چې دا مټیان دي. علماو له پکار دي چې داسې خلکو نه پرهیز وکړي. په دې کتابونو کې مې لیدلي دي چې هغه عالم خدای ته ډېر بد لګي چې هغه د حکمرانانو خواله ورځي د دنیا په خاطر باندې. نو ځکه وایي وتجعلون رزقکم او ګرځوئ تاسو خپلې برخې لره د دې قرآن نه انکم تکذبون هغه دا چې یقینا تاسو دې ته نسبت د درو کوئ. ایله تاسو حصه د قرآن نه دا شوه چې وایي دا د الله کتاب نه دی یا دا د الله کتاب دی خو د دې دا زموږ د مسلو حل نه دی. یاره چې زموږ د مسلو حل پکې خو زوړ شوی دی زموږ د مسلو حل دی خو زموږ طاقت نه کېږي. دا ټول د قرآن سره مداهنت دی او د قرآن پرېښودل دي او د دې به یو لویه غلطه نتیجه را روانه هم ده او مخکې به هم چلیږي نور به موږ غلامان کیږو. د ټکي باندې پوه شوئ وتجعلون رزقکم ګرځوئ تاسو خپله برخه د قرآن نه دا خبره چې انکم تکذبون. ایله ستاسو د قرآن نه دا برخه شوه چې تا وویل دا د خدای کتاب نه دی دا د خدای کتاب دی خو زما د مسلو حل نشي کولی. دا ستاسو د قرآن نه خپله دایسه وګرځوله ناشنا خبره ده او نور یې معناګانې شته. ولولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون دا هغه اخري خبره ده چې هغه درې واړو ډلو خبره قرآن کوي. فلولا ولې نه دا دسې اذا بلغ الحلقوم کله چې ورسیږي دا روح ګړګړو ته حلقوم دی ګړګړو ته وایي کله چې دا سا راورسیږي دی ګړګړو ته وانتم حینئذ تنظرون او تاسو په دغه وخت کې د محتضر او د زنکدن والا انسان ته ګورئ. ستا پلار دی ستا رور دی ستا خور ده ستا مور ده ستا بیبي ده ته ورته ګورې او هغه د مرګ او د زنکدن پرې چپو کې راګیر دی او ته ورته ګورې. که چېرې تاسو د چا د اختیار لاندې نه یئ او تاسو د چا د حکم لاندې نه یئ ای انسانانو په تاسو د بره د چا حکم نه یي او د چا اختیار در باندې او ته بالکل بې حکم او بې اختیاره نه یي نو ته دا خپل دوست خپل پلار خپل مور د زنکدن د چپو نه ولې نه بچ کوې او دا روح ورته ولې نه واپس کوې. نشي کولی که نه نو چې نشي کولی ځکه چې ته د چا د حکم لاندې او ته د چا د اختیار لاندې او هغه حاکم او مختار الله رب العزت دی بس ځکه ورته وایي وانتم اذا بلغ فلولا ولې داسې نه ده اذا بلغت الحلقوم کله چې ورسیږي دا روح مرۍ ته وانتم حینئذ او تاسو په دې وخت کې تنظرون د خپل محتضر ته او زنکدن والا انسان ته ګورئ ونحن اقرب الیه منکم او منګه په اعتبار د قدرت او د علم سره نږدې یو د زنکدن والا ته ستاسو نه. دا یوه ترجمه ده او منګه نږدې یو زمونږه فرشتي نږدې دي کوم چې د قبض روح دپاره راغلي دي هغه نږدې وي د زنکدن والا ته منکم ستاسو نه. ته هغه ځای کې ناست او زما فرشتې د خولې له راغلې ده او دا ساتې نه راکاږي ولکن لا تبصرون لیکن تاسو منګه نه یا زمونږه فرشتې نه تاسو. فلولا کنوی داسې ان کنتم غیر مدینین فلولا ولی نه داسې ان کنتم کیی تاسو غیر مدینین معنا دا ده غیر مجزوین یعنی تاسو ته ستاسو اعمالو باندې به بدلی نه میلاویږي که ستاسو د عقیده وي او تاسو د چا د حکم او د اختیار لاندې نه یئ نو دا فلولا اول او لولا ثانی د دواړو جواب یو دی او دا دی ترجعونها فلولا ترجعونها
ان کنتم غیر مدینین ولی نه راګرځوئ دغه زنکدن والا انسان دنیا ته هغه روح ورته ولې نه واپس کوئ دا روح ډکه که چې لاندې ړه ته لاړ شي د خولې نه لاړ شي که نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني یئ چې موږ کل اختیار یو او موږ حاکمان یو او موږ د چا د حکم د اختیار لاندې نه یو اوس دا مستحضر یعنی زنکدن والا انسان درې قسمه دی فاما ان کان من المقربین پس کئی دا زنکدن والا انسان د مقربینو نه او د مقربینو ترجمه موږ مخکې کړې ده السابقون السابقون اولئک المقربون دی صورت پاول سر کې شوې ده نو فروح و ریحان و جنت نعیم نو دی مقرب د پارا فروح در پارا راحت او رحمت الهی دی روح په معنا د رحمت باندې در پارا رحمت خداوندی دی و ریحان او د پارا روزی دا دلته ریحان منګه بل اوس په سوره رحمان کې په معنا د مشموم او مزدار بوټي باندې ترجمه کړې وه هر قسم خوشبوی بوټي ته ریحان ویلې او دلته د و ریحان معنا د رزق د پارا راحت دی رحمت دی او د پارا رزق دی خو زه ویم که د ریحان معنا دلته خوشبوی اوشي نو هم بده نه ده ځکه جنت به دونه خوشبویی چې حدیث کې راځي د څلوېښتو کالو په مزل باندې به مخکې د جنت بوی سړی محسوسوي حضرت انس ابن نضر رضی الله عنه چې د احد په ورځ باندې مسلمانانو میدان پرېښود او رسول الله صلی الله علیه وسلم تنها د 14 کسانو سره پاتې شو نو سعد رضی الله عنه وایي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه وایي موږ را روان یو اواز شوی چې پیغمبر خدا وفات دی وایي انس بن نضر مخې له راغی وایي ما ویل چې سعد څه کوې وایي ما چې بس موږ خو لاړو وایي تورې په لاس کې ما ته ویل چې زما خو دې په خدای قسمي چې د جنت بوی د احد د غر د طرفه ما ته راځي د جنت بوی را باندې را روان دی او لاړ په دې کفارو کې ورننوته او ووالې شو سره پاسه اتیا ګزارونه په انس بن نضر رضی الله عنه باندې وو او بالکل داسې مسله شوی و د تورو د نیزو د غشو دا ګزارونه هیچا نه پېژني چې دا هغه انس دی خور د ربیع د هغه خپله خورې ده صحابیه ده هغې د دې ګوتو د بندونو سرونو باندې او د هغه په دې بدن کې یو ځای کې چاپ و په هغې باندې معلوم کړل دا زما ورور دی د جنت بوی هم لګي د احد د غر د طرف هم لګي او کوم ځای کې چې د کفر او د اسلام جنګي نو هلته د هغه میدان نم د جنت بوی لګي خو په هر چا نه وجنات النعیم او د لپاره جنت د نعمتونو دی دا د سابقینو نتیجه ده چې فروح و ریحان و جنت نعیم و اما ان کان من اصحاب الیمین او که چرې دا مستحضر او زنکدن والا انسان دا د خلاص والا خلکو نه پرونی ما ترجمه کړي د خلاص والا ترجمه ما ټولې کړي د عرش خي طرف ته وي د آدم علیه السلام خي طرف ته به ناستو عمل نامه ورته په خلاص ملاویږي نو په سلام لک من اصحاب الیمین پس سلام دې ستا لپاره د جانبه د اصحاب الیمین نه د دې معنا داسې ده هلکه د دې پلاني باره کې ډېر زیات تشویش مې دی او په ده باندې ډېر زیات خفه کېږم هم چې دی به دا علم وکړي او که به ونه کړي یو کس ما ته وایي چې مولانا صاحب بې فکره اوسېږه د پلاني په باره کې بې فکره اوسېږه د دې دا ترجمه ده تاسو ورته اوس لاندې وګورئ فسلام و اما ان کان من اصحاب الیمین که دا زنکدن والا انسان دا خلاص والاونه نو معنا دا ده ته بې فکره اوسېږه
اصحاب الیمین باندې د سوچ او د فکر ضرورت نشته چې دا چرته روان دی، د هغه مستقبل روښانه دی، نیغ جنت ته روان دی. دا یم معنا ده. او دا یم معنا ده پیغمبر ستا لپاره سلامتیا ده د اصحاب الیمین نه، یعنې سلام ویل دي، اصحاب الیمین در باندې سلام وایي. اما ان کان من فسلام لک من اصحاب الیمین واما ان کان من المکذبین، کئی دا ځن کدن والا انسان د دروغجنو نه، هغه بوساړی چې بیل وزولې او لوی دروغجنو خدای نشته، دا دروغ دي. لکه دهریان چې وایي خدای شته دی خو یو نه دی، لکه هندوان او یهود او انګریزان چې وایي خبیثان، خدای دی شته خو یو نه دی، ډېر شی دی. او خدای شته خو د خدای کار دا نه دی، بس هغه د هر څه برابر کړه او د خالي په ورځ باندې په تخت باندې ډډه واچول، هغه ډډه یې اچولې ده، لکه یهود خبیثان چې وایي کل یوم هو فی شأن، دروغ وایي یهودو، هره ورځ په نوي نوي کارونه راښکاره کوي. او دارنګې دا نور دروغ الظالین، دروغجن هم دي او ګمراهان هم دي، لار هم ترې خطا شوې ده. ته ګوره د انګریزانو خبیثانو ته دا د صلیب عبادت کوي او صلیب پانسۍ ته وایي، دا هغه د پانسۍ لرګی دی، دا هندسي چې دوی وایي د دوی زعم مونږ وایي زمونږ عقیده چې ژوندی دی او اسمان ته خدای خېژولی، او په آخره زمانه کې به د جال د وجلو دپاره راکوزېږي، د مهدي آخر زمان ملګرتیا به کوي. زمونږ دا عقیده ده د مسلمانانو. او د انګریزانو دا عقیده ده چې دا یهودو وجلی دی او په دې پانسۍ وجلی دی، نو دا په اور د سیزلو دی که دې ته سجده کول دي؟ تاسو نه تپوس کوم. ظالین نور څه ته وایي؟ ګمراه څه ته وایي؟ نور چې کوم پانسۍ لرګو باندې زما پیغمبر او کله ورته خدای زوی وایي او کله ورته خدای وایي، دا یې وجلی، د هغې عبادت کوي. ځکه قرآن انګریزانو ته ظالین ویلی دی، دا خطا شوي دي. نو څه دپاره؟ فنزل من حمیم، د دوی دپاره مېلمستیا ده د ګرمو اوبو نه، و تسلیة جحیم، او دننه کېدل دي ګرم اور ته. د دې مېلمستیا هم زده کړه. مېلمستیا خو خلک ورکوي، دوست لی ورکوي، دشمن لی نه ورکوي، ټوکې ورپورې قرآن کوي. دوی د خدای په قرآن پورې، د خدای په دین پورې، د خدای په توحید پورې، د پیغمبر په سنت پورې ټوکې کړی وي. الله تعالی ورپورې کوي فنزل من حمیم، دې دپاره نزل او مېلمستیا ده د ګرم اوبو نه، و تسلیة جحیم، او دننه کېدل اور ته. ان هذا لهو الحق الیقین، دا د سورې واقع د سر نه الها هنا پورې دا اشاره هغه ټولو ته ده. دا ټول بحثونه چې وشو، دا ټول احکام چې ذکر شو، ان هذا دا ټول لهو الحق الیقین، دا حق یقیني دی. دا ګورې د شک او د شبهې نه بالاتر خبره ده. په دې سورې واقع کې چې مخکې څه وشو، چا شک پکې ونه کړي. ګورې فسبح باسم ربک العظیم، او په آخر کې الله فرمایي فسبح، پاک ګڼه، تسبیح التسبیح التنزیح، پاک ګڼه نوم د خپل پروردګار چې لوی دی، د خپل خدای نوم پاک ګڼه چې ستا رب ډېر لوی دی او دا ستا د رب دا نوم هم ډېر لوی دی. دا د پاکیزګۍ قابل دی، دې ته به تنزیح به کوې. دې وجې نه مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه وایي و چې دا تفسیر مې د دې ته راورسو، نو خیال کې مې دا راله چې بخاري، امام بخاري چې خپل کتاب په کوم حدیث باندې ختم کړی چې دا م ورسره ووایم، نو په فواید کې ورڅه ذکر کړی دی چې عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دا بخاري آخري حدیث دی او په دې باندې خلک د بخاري ختم کوي. مولانا شبیر احمد عثماني وایي ما دې زړه کې تیر شو چې راشه دا ورسره ولیکه. نو په خپل تفسیر کې
دا ورسره لیکلی دی او دا حدیث تشریح کوم هغې باندې ځان له 2-3 ګنټې تېرېږي خو ځان له بېل دغه دی دعا وکړئ یا الله موږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهه کړي دې سره سره الله موږ لپاره باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي دې له څوک کار کوي کامیابي کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بدقسمتۍ تباه کړي اے الله زموږ ټولو نه راضي شي جامعه تعلیم الاسلام مندني آباده کړي خدایا دینه د قرآن او سنت چینې روانې کړي خدای دینه توحید او سنت چینې روانې کړي خدای د دینه جید علما محققین او مدققین علما الله تعالی پیدا کړي خدای داعیین د اسلام ته نه پیدا کړي خدای د اقامت دین لپاره دینه کارکنان پیدا کړي خدای دا موږ د خیر یو قدم خېټې مضبوط او کلک کړي یا الله دا مدرسه زموږ د آخرت د نجات لپاره بهترینه ذریعہ وګرځي دې په وجه زموږ نه راضي شي دې په وجه په تمامه دنیا کې پاکستان کې اسلام غالب کړي یا الله حق غالب کړي باطل مغلوب کړي خدایا سنت غالب کړي بدعات خدای مغلوب کړي خدای په حاشیه او عریانۍ راوستونکي خلک مغلوب کړي خدای امریکا غرقه کړي خدای یهود غرق کړي خدای اندوان غرق کړي خدای د هغې جنټان او کارندې غرق کړي خدای موږ ته نه خلاص کړي خدای خپل قرآن او خپل اسلام ته لار روزګاره کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا